السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسل ملته. باب دے په بیان د وجوب د ایمان کې چې ایمان واجب دی پر رسالت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې. وجوب د ایمان پر رسالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دی باندې ایمان واجب دی چې ټول مخلوقات ته الله تبارک وتعالى په حیثیت د پیغمبر را لګل دي. باب دی په بیان د نسخ د مللو د دینونو کې په ملت د پیغمبر علیہ السلام باندې څومره ادیان و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پراتلو باندې دا ټول دینونه دا منسوخ دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملت د ټول ملتونو د پاره دا ناسخ دي او دا ټول ملتونه دا منسوخ دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ما من الانبیاء من نبی نشتد د انبیاء یو پیغمبر الا وقد اعطی من الآیات مگر دا چې ورکړی شوي د آیاتونو د آیاتونو مراد معجزات خوارق العادات دي. دې ته ورکړی شوي دي معجزات خوارق العادات. ما مثله آمن علیه البشر د علا په معنا د لام اجلیه سره دی. ما مثله آمن علیه لأجله البشر دی باندې ځان پوي کا. دا ما مثله کې دا ما موصوله ده. دا د اعطیه د پارا مفعول ثانی دی. دا مثله دا مبتدا ده. آمن دا و آمن دا خبر دی او دا جمله اسمیه دا بسله ده لپاره د ما موصولی ده پاره هغه د پاره سیله ده او موصول سره د سیلینا دا مفعول ثانی ده د اعطیه ده پاره. او دلته مثل ذکر ده. مثل اطلاق شوه دی خو مراد تینا عین شی تینا مراد تینا مثل نه عین شی دی. مثل نه مراد مساوی د شی مراد دی. نو معنا دا سدا نبی علیہ السلام فرمایي چې هر پیغمبر ته ورکړی شوی دی یو آیت یو معجزه ورکړی شوی یا اکثر د معجزو نه ورکړی شوی دی. شان د دې معجزو دا دی چې څوک مشاهدات د دې معجزو بشر وکي ان یؤمن به لاجلها قد اعطیا ورکړی شوی د آیاتنا ما مثله اغا چې مساوی د دې یا عین د دې آیاتو اغا ورکړی شوی یو یا دوا یو یا اکثر معجزات انبیاء ته ورکړی شوی دي. خو لیکن شان د دې دا دی سوچ مشاهده وکي دا معجزات او ویني آمن علیه آمن لاجله ایمان راوړي وجد دین البشر بشرا وجد دی آیات و معجزات نو سوچ مشاهده وکي ایمان پیراوړي. وعليه په معنا د لام سره ده او یاد علا په معنا د با سره ده. دلته تعبیر تینا په علا باندې کړی ده. تعبیر ذکر کوي دی که متضمن دی معنا د غلبې لرا. معنا دا د ایمان په معجزاتو باندې راوړي یؤمنو بذالک مغلوبا علیه. دا ایمان راوړي د معجزو په مقابله کې معجزه غالب وي. دا څوک چې ایمان راوړي دا مغلوب وي. مغلوبا علیه بحيث لا یستطيع دا طاقت نه لري دفع د دې معجزاتو د نفس نه وکي لیکن کله کله دا معجزه منیم چې معجزه ده ایمانم په باندې راوړي سره د دې نه انکار کوي. به انکار کوي دا انکار چې دی دا عنادن دی. ګورا دا عنادن دی
قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي وجحدوا بها واستيقنتها، سره د یقین په دې آیاتونو باندې بیم دا کافران لګيږي دي انکار کوي. یقین وی خو سره د یقین نه چې دي نو انکار کوي په باندې انکار کوي. نبی علیہ السلام فرمایي هغه ته داسې معجزې په پوي کوي انبیاء ته داسې معجزې ورکړې شوې دي چې هغه معجزې چې هغه داسې ښکارا ظاهر او باهر دي چې هغه ته سړی ګوري مشاهده وکړي نو پاغي باندې ایمان راوړي داسې ښکار دي. او ماته وانما كان الذي بشك د هغه اوتی ته چې ماته را کړې شي وحیا دا وحدا او حلاه الی الله ماته وحی کړی دا فارجو امید لرم ان اكون اکثرهم تابعا چې زه اکثرم په دې انبیاء علی السلام کې د تابعدارانو د حیثیت نه پورت د قیامت کې زما تابعداران به ډیر وي. ماته وحی را کړی شوی دا د دې څه مقصد دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشاره کوي دیتا چې معجزات د نور انبیاء ظهور ظاهر وی ښکار وی د ظهور د وجن امن علیه البشر زړه راکاږي تصدیق تا داسې معجزې دي چې وی ویني زړه راکاږي. لکه امصاد موسی علیہ السلام ته وګورا لاس کې نسا امصاد غرده و خامار دی لاس کې نسا امصاد غرده چې د نو مار دی خوديږي او د مار پشانتا وګو څومره معجزه. یا انفلاق د بحر بن اسرائیل په تیریږي فرعون قوم را دي دا بحر چې کوم دی کتو دل عظیم د غرونو په شان ته ودرېږي بن قبطیان چې پکې داخليږي سره د فرعون ټول لاو کیږي. څومره واضحه معجزه. یا لکه عیسی علی السلام معجزه چې نومړي ژوندۍ کول قم باذن الله نیغ برا پورته شو. یا خروج ناقي و خرا وتل د چانه د کانینا نو دی ویل شعیب علیہ الصلات والسلام ته هود علیہ السلام ته ویلي منګ ایمان راوړو لیکن دا سه وکا لسمیاشتنی بلار به اوخه منګ د پاره پیدا کوي او سحری کانی نه لسمیاشتنی بلار به اوخه راوتلا. دا څومره ښکارا معجزه چې د کانی نه اوخه راوځي دا سه ښکارا معجزې چې زړه راکاږي. خو نبی علیہ الصلات والسلام فرمای زما معجزه واحده وحی متلودا د دې اعجاز باندې هر سړی نه پوهیږي. هغه سړی پوهیږي چې کمال عقل لري هغه سړی پوهیږي حدت النظر لري تیر نظر لري. هر سړی ته دا معلومیږي نه الله تبارک وتعالى دا زما امت ته ورکړي. دا دلیل د دې خبره ده چې زما امت والا کمال عقل والا دي زما امت والا حدت النظر دي د دې نظر دا ډیر تیز دی. نو امید لرم زما امت چې کوم دی دا به اکثر وي دا به اغلب وي ځکه چې عقل کامل وي حدت النظر وي هغه به ایمان راوړي. زما امت کامل عقل والا دي هغه چې د ایمان راوړونکي دي زما تابعداران به پرد د قیامت کې د نور انبیاو نه ډیر دي. نور انبیاو نه څنګه دي ډیر دي. نو ځکه نبی له سلام ما ته داسې معجزه راکړه هر سړی په نه پیږي کمال عقل والا حدت النظر والا دا په باندې پیږي. او وبه قال حدثني يونس بن عبد الله قال اخبرنا ابن قال اخبرني عبد ان ابا يونس حدثه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم يده لا يسمع بي برسالة أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي مان راوړي پاغه دین باندې رسلت بذر علیه شمیلا کان من اصحاب النار مگر دا سړی بد جهنميانو نوي دا سړی بد جهنميانو نوي. وایا عن الشعبي اگر روایت کې د چانه د شعبینا نو شعبي وای رأيت رجلا من اهل خراسان ما یو سړی ولیدل د چانه د اهل خراسان نه سړی می ولیدل د اهل خراسان نه. خراسان دا د ایران یو صوبه ده خو په دې زمانہ کې د ایران دغه صوبه ازبکستان تاجکستان بلوچستان سه علاقه او افغانستان صحیح سے دا ټول پکې شامل دي په دې خراسان کې. دا هرات قندهار دا دخوات مزار دا علاقه دا ټول په خراسان علاقو کې چې دینو دا شامل دي. یو سړی وی ولیدل د اهل خراسان. اهل خراسان سړی و نو سأل شعبیه
نو دې تاسو کو د شعبینه فقالوا یا ابا عمرو اے ابا عمرو یا ابا عمرو اے ابا عمرو بیا ورته وی ان من قبلنا من اهل خراسان يقولون في الرجل اغه څوک چې اغه د طرف د چانوي د اهل خراسان نوي اغه دا خبره کوي د سړی متعلق دا څه خبره کوي دغه خل اغه دا ویا نو چې د اهل خراسان د اغه طرف خل چې کوم دی اغه دا و چې سړی وین د آزاد کی او بیا ور سره نکاح وکي نو ثواب نکي دې کې ثواب نشتا آیا دا خبر صحیح ده او کدا خبر صحیح نه ده وایا نو هغه ورته ویل دا د سده کرا کې به بدنته لکه یو سړی چې اوخه باندې سور شو به ته کوش نو دې کې څه اجر او ثواب خو نشته تا ته څه ثواب ملاويږي وایا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث وتنازع مرتين رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وادرك النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه وصدقه فله اجران وعبد مملوك ادى حق الله عليه وحق سيده فله اجران ورجل كانت له امه فاعزمها فاحسن مزاجها غذا ورکړه خوراک ورکه بهترینه سچ خوري اغاغه ته ورکړي وایا ثم اتبع فاحسن ادبها ثم اتبع وتزوجها فله اجران ثم قال الشافعي للخراساني خذ هذا الحديث وهل بغير شيء بغیر د یوسید اجور دنیونا کني اجر د اخرت خو حاصل دی او دنیوي اجر نه غواړم نه دی ورته وی فقط کان الرجل یو سړی يرحلو دی بر رحلت کولا فيما دون هذا ما دون د دې حدیث نه رحلت به کولا د وجد دی د دینه د کم حدیث ال المدینه مدینه منوره ته التبت الحديث به زکولا سفر به کولا او ما درته دا حدیث بغیر د اجرت بغیر د تنخانه دا بیان دا په سوخ کې دا په زمانه د پیغمبر علی السلام کې خلفای راشدینو کې هغه زمانه کې بتل هغه نورست صحابه کرام خوارش په بلادو کې د امصار خارونه فتح شو جهادونه وشو خارونه فتح شو صحابه کرام خوارش و په ډېر زینو کې صحابه کرام اوسېدل بیا هر یو خاری والا اکتفا په دغه علما او صحابه باندې کوله الته صحابه کرام لاړ هغه ټول علما او دین ته نزد کوله خلکو په مغی باندې اکتفا کوله البته کچا توسوف العلم حاصل ولا نو غیب رحلت کوله مدینه منوره ته لاړ نور مدینه منوره ته تللو د رحلت کوله ضرورت هغه دانو د دین آسان خبره د پاره بتل مدینه منوره یما د دلته بیانو کته لاړ شو ځکه مخ کې خدا سي هو چې د یو حدیث د پاره د سفر کولې ګرځیدلې با لکه دغه د صحاح او د نور استادان و 300 استادان دي 200 دي 500 دي یو نیم سل استادان خو هغه وخت کې پدې هغه کې د علم یو ذایقم وا خوندمو چې ته درې ورځې تکلیف وکې یو حدیث پشي په ایمان ولاړ شي اول تا سړی وی یا نوی شیخ وی نوی انتظار وکي ولګه تندم تیر کی بیا هغه درته حدیث وي ته خبري وکي چې هغه حدیث وي ته اسمان ته ګوري یا هغه حدیث درته ته موبایل کې ګوري ځان به ملامت کی کور دی وران شه یو میا شلو دی پیندل سي مدل دی کړ یو حدیث پکې راغلی هغه حدیث وي ته به اسمان ته ګوري نو څومره متوجه به ناس ور څومره متوجه اوس و حدیث تیار مړی دا تیار جوړ شوی کورنۍ چر دی او په اصلي غوړې کې پوښ شوی د خله کې ورکاوه اغم تیرې نه څوک دی کوي اغم خله ورته تا وراتاو کې اغم نه خوري نو هغه وخت سره او چې د یوې مسلې د پاره بخل مدینه منوره ته تلل یو حدیث د پاره او ما درته د حدیث دلته بیان کړ د دین اسانه اهون فيما دون هذا یعنی يرحل لاجل هو اهون منه د دین اسانه خبره د پاره مدینه منوره ته تلل د نبی له سلام یو حدیث ته خلت الله ما درته دلته بیان وایا د دې احادیثو د دې مقصد دا دی نبی له سلام فرمایي انبیاء ته معجزې ورکړې شوی ډېر واضح او ښکارا معجزې دي
لیکن خلق په ایمان اور زما معجزه ښکارا ده واضحه ده ایچا باندې خفینه ده دا قران کریم دی داسې معجزه نور انبیاء ته نه دا ورکړی شوی ځکه نور انبیاء علیه الصلاۃ والسلام معجزې هغه داسې نه دي نو زما تابعداران بډې دي یادار نور انبیاء علیه السلام ته معجزې ورکړې شوی دي ما ته چې کوم شی راکړی شوی دی نو دا په فکر سره تعلق لري سوچ فکر هغه معجزې هغه ته سحر راتله شبهه راتله خلقو دا غي مقابله کړه لکه موسی عليه السلام د امسا مقابله وکړه ساحرانو خو زما معجزه دا د ساحر په سوچ او فکر کې نه راځي زما د معجزې مقابله نشي کولای زما چې کوم معجزه ده د ته سحر نه عارض کیږي د دې مقابله سو کوله دا نشي لکه د موسی عليه السلام سحره او د فرعون د امسا په شکل کې موسی عليه السلام معجزه مقابله ور سره وکړه نبی علیہ السلام فرمایي یاداره زما معجزه قیامت پورې باقی پاتې ده هغه انبیاء علیہ السلام معجزې د هغې په زمانه ختمېدلو باندې معجزې ختمې شوې هغې نه وروسته چې څوک راځي د هغې معجزې مشاهده ونه کړه زما معجزه قرآن کریم دی دائم مستمر دی تر ورځ د قیامت پورې به وي د دې مقابله څوک نشي وکړی خارق العادت دا به موجود وي د دې بلاغت فصاحت موجود دی اخبار د مغیباتو کې دا موجود دی قرآن کریم کې څه ویلي دي د چا قوم په حق کې هغه مقصدي قیامت پورې دا باقی پاتې يهوديان متعلق وي اے يهوديان تاسو نحن ابناء الله واحباؤه فتمنوا الموت کنا يهوديان د فاسانه و چې مرګ سوال کړي قرآن کریم کې نه ولن يتمنوا ابدا ولی ځکه هغه پیږي قرآن کریم چې سوال رښتیا کیږي ک مرګ تمنا وکړ څوک ټول مرداري نو ځکه د مرګ تمنا نه او قیامت پوری نشي کولای دا مسله قیامت پوری باقی پاتې ده انسانان پیریان ټول عاجز دي قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران ولا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وګور ورته کټول لا جمع شي اسم نشي کولای قران کریم مقابله دا نشي کولای او بل دینه معلومه شو حدیثونه چې ټول انبیاء علیہ السلام دینونه د نبی علیہ السلام په دین باندې منسوخ دا منسوخ او کچاته د اسلام د دین دعوت نه رسیدله هغه معذور دی هغه معذور دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې دلته په زما امت کې چې کم خل هغه موجود دي زما په زمانہ کې تر قیامت پورې ټول باندې دا لازم دی چې زما تابعداري کې قرآن کریم دا اومه دا يهودي او نصراني ذکر کړي دا په تنبیه نبی علیہ السلام ذکر کړي چې يهودي نصراني ځان ته اهل کتاب وي آسماني کتابونو خاوندان وي چې هغه زما تابعداري په باندې فرض ده نو د دینه ما سوا خو طریق اولا سره فرض ده چې هغه کتاب نه لري دا خو طریق اولا سره فرض او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اهل کتاب فضیلت ذکر کړل په حدیث چې ګور اهل کتاب دو اجر ملاويږي یو په خپل پیغمبر په خپل کتاب ایمان راوړی یو او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې او قران کریم باندې ایمان راوړي دا بلم امدارنګ عبد مملوک چې حقوق الله حقوق العباد یو سړی دی دواړه حقونه په ذکر داغي فضیلت دا ذکر شو غلام آزادول فضیلت هغه دا ذکر شو او امام شعبی نه چې چاته پوسو کو ورته ځا سړی و مدینه منوره ته تلله ته دا وخت دینه دا مسله را اوتلا چې عالم ته دا جائز دی چې تحریض کی په حفظ د مقال باندې هغه تحریض کی چې صدر ته موږ دا خبره یاد کړي تحریض کی ترغیب ورکی چې دا خبره مهمه ده دا یاد کړي دا څنګه کوي دا یاد کړي الله تبارک وتعالى دی دا څه وخت راولي چې د درس د ټول فنونو کتابونو د اهمیت پیدا شي اهمیت د دې اهمیت یو دا وره یو چې څوک مدرسه جوړي یو بهترین شرط دا کېدی چې طالب جو مدرسې نه رانوځي د ټوپکو تومانچې په دې د موبایل تلاشي ته واغستل شي چې موبایل بند مدرسه کې او چې چا سره ګیر شو بس لا نور سنا سر بین الحجرین شي بس موبایل دی ګیر ک بین الحجرین بس
نور بس ورته نه دا پابندي ولګي نو اله خلکو توجه پیدا شي هغه تحریض ورکي ترغیب ورته ورکي چې زتا تسویم دا خبر یاد کدا ډیره مهمه ده او حدیث نه دا معلومه شو چې سلف څومره سفر کړي لولو خارونو د یو حدیث پسې یو مسلې پسې یو حدیث پسې امام بخاری د نور حالات تاسو معلوم دي یو حدیث پسې یو میاش مزلې کړي دنیا دولت پیسې لګولي عبد الله ابن مبارک اول ځل چې سفر د علم ته لاړ 50,000 دینار اول ځل دینار دا کوسړه به نه دینار مصرف کړیو 50,000 دینار نن سبا داسې ده لکه 50 کروڑ روپۍ چې مصرف کړي 50 کروڑ روپۍ اول ځل په سفر د علم پسې هغه مصرف کړیو او یو بار لیکلي احادیث پلار تر پلار کې تجارت وکا هغه تر داس تجارت مې درته وکړه چې بهترین تجارت یو ست تجارت دکړې وې د نبی رسول الله د احادیث مبارکو تجارت مې درته کړې نو مبارک سے هغه ډیر سخت خوشاله شو هغه ډیر خوشاله شو چیرې دا زوی او داسې د عبد الله ابن مبارک رحم الله عبد الله دا پخپل داسې یو لوپر یو لوچکو چې خلکو مثال نشته پیش کوي پلار مور نصیحت چاته کې دیوال ته غږیږي دیوال ته غږیږي دا لوچکانو لوپرانو سره دا ګرځاوا دا ګرځاو الته ګرځا دلته ګرځا اخره دا چې دینو ودو خوب کې یو مرغی رااله په ونی څنګه باندې کېنسله دا آیات الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله هغه وخت نه راغله چې مسلمان زړه د الله د پاره نرم شي عبد الله خوب کوي دا خبره تا کوي چې وچت شو یا توبه نور د لوپری د موبایلونو نه د لوچکینه توبه نور به توبه واس توبه پلار ته ورغه چې داس هغه حیران شو چې دومره لوچک لوپر زوی دونه دعاګانې وکړي نه کېدله ویل پلار بالکل توبه مې وسلې باس نن نه بعد د هر ستنه توبه چې تا کومې دعاګانې کړې دي داسې معلومیږي چې رب العالمین اوس هغه دعاګانې ستا قبول کړي هغه پوره شوي نن نه بعد چې تسوې پلار زمانم مورې چې تسوې هغه زمانم وګوره څومره سفر یې کړي څومره تکلیفونه تیر کړي دي نو شعبي ورته وایي چې یو مسلې پسې با خل مدینه منورې ته تلله او دلته د هغې نه اهون حدیث می تا ته بیان ک بغیر د اجرت نه اخیره ثواب غواړم خو دنیوي اجرتم هغه درنه نه غواړم وایا باب دې په بیان نزول دو عیسی ابن مریم علیہ السلام عیسی علیہ السلام په آخر زمانہ کې را کو دیږي فیصله بکی په شریعت د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې او دا برا کو دیږي د نبی علیہ السلام په شریعت باندې و فیصله کوي د اکرام الله تبارک وتعالى د امت ته د اعزاز ورکړي زاد الله شرفا الله د دې امت شرافت نورم زیات کی او باب دې په بیان د دلیل په دی باندې ان هذه المله دغه ملت د نبی علیہ السلام دا منسوخ کیږي نه وانه لا تزال طائفه منها یو ډله بوي د چانه د نبی علیہ السلام د امن ظاهرین علی الحق دی به غالب وي په حق باندې الی یوم القیامت قریب ورځ د قیامت ته د قیامت ورځ قریب نږدې یو ډله بوي هغه به د دین لپاره چې جنو جنگيږي او کافران به چې جنو مردار یو هغه به چې جنو غلبه ورته الله تبارک وتعالى ورکیا وایا لیوشکنا نو قریب دے لیوشکنا نو قریب دے ان ینزل چه نازل شی فیکم بتاسو کہ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام نازل شی حکما مقسطا حکما نازلی گی و حاکما فیصلہ کون کے پدی شریعت بانے نہ نازلی گی او نبی پر رسالت مستقل بانے او دا سے شریعت بانے بنادلی گی چې دا شریعت داغه د پاره دا ناسخ وي بلکې دا فیصله کوي د احکام د دې امت باندې مقسطا نو دی وجنا دا بچی د مقصد وی انصاف کوونکې بوي قسط یقسطو قسط دا په معنا د انصاف سره ده مقصد چې د نو په معنا د چا سره ده د عدل سره ده نو دی وجنا دا به انسقستا یقسط قصشی قاصد چې دنه په معنا د ظلم سره دی او اما القاسطون فقانوا لجهنم حطبا كقسط یقسط قصشی دا به په معنا د انصاف سره دی ان الله يحب المقسطين فیصله بی که انصاف کوونکې بی
فیکسر الصلیبا صلیب مات کی معنا دار مات بکی اغه حقیقتا صلیب نسوارا د دې تعظیم کې دا خبره به ختم شي د دې حدیث نه دا مسله معلومه شو تغییر د منکرات وبکه الات باطله دا بچ دینو ختمه دا به ختمه ويقتل الخنزير او خنزير بچ دینو دا وجنی ويقتل الخنزير قتل د خنزير دام د دې قبیله نه ده جمهور علما وایي چې خنزير په دار کفر کې یا غیر دار کفر کې موجود شي او منګه چې دینو قدرت د دې په قتل باندې لرو نو دا بچ دینو دا به وجنی دا به وجنی خنزير به وجنی ويدع الجزيه او ختم بک جزيه لرا ويدع الجزيه جزيه بچ دینو دا ختم کی معنا دادا جزيه به ختم کی یعنی جزيه به ختم کی سوق به جزيه نه قبل یا معنا دار جزيه به نشي قبل ولې د کافرانو نه صرف اسلام قبل ولې شي او که څوک د دینه جزيه اغه چې دینو دا خوري تا ته جزيه چې دینو دا درکیا نو دی وجنا نو دا به د دینه کفایت نه کوي بلکې دا به اسلام قبليږي یا به قتل قیا وجل کېږي یا به اسلام چې دینو دا قبلې دا به قبلې بنا په دی باندې وس دا خلاف د حکم د شرع د الان نو وس خدا دې کتابي چې جزیه ته درکې نو جزیه قبل اول چې دنو دا واجب دی جدي قتل جائز نه دی اکراه په اسلام باندې جائز نه ده هغه حکم دا حکم خو خلاف دی نو جواب دا دی چې دا حکم دا مستمر دائما تر ورځې قیامت پورې نه دی بلکې دا مقید دی مخکې د نزول د عیسی علیه السلام نه عیسی علیہ السلام نازل دل پر بدا حکم عیسی علیہ السلام چې کله نازل شو دا حکم به منسوخ شي په دې احادیث صحیحو کې د دې نسخه موجوده ده معنا دا عیسی علیہ السلام د پر ناسخ نه دی بلکې پیغمبر علیہ السلام بیان او وضاحت د نسخه کړي دي ځکه عیسی علیہ السلام خو برادي خو عیسی علیہ السلام په فیصله په شریعت د پیغمبر علیہ السلام کوي دین معلومیږي دا امتناع د قبول د جزیه په دغه وخت کې دا شریعت د نبینا صلی الله علیه وسلم دا زمونږ د پیغمبر علیه السلام شریعت دی د دینه معلومه شو حرام د ساتل د خنزیر خوراک د خنزیر دا نجس دی دا نجس دی ځکه شی منتفع به د دې اطلاف جایز نه لري چې دلته اطلاف جایز دی معلومیږي دا نجس دی ويدع الجزيه نياخو معنا دادا چې دا دین بټول یو وګرځي يسير دين واحده دین به یو وګرځي یو تند چانا نه به باقی و پاتې نشي یو تند اهل ذمونه چې جزيه ادا کی نه یو دین به نور ادیان به بالکل ختم شي يوزع الجزيه جزيه به ختم شي ټول به ایمان وروړي درېمه معنا دادا دا مال بډیر شي حتی سوق به باقی پاتې نشي چې مال د جزیه ورته ورکي جزیه به پرې خود لشي خلوه مستغنی وي د جزیه نه نو دا مال به دومره زیات شي ځکه وي یفیز المال ډیر بشي مال فیضان د مال کثرت د مال تا مال بډیر شي حتی لا يقبل واحد سوق به مال قبلینا مال به دومره ډیر شي چې خلبه مال قبلینا برکات بری شي خیرات بری شي ولی په سبب د عدل باندې په سبب د انصاف باندې ظلم باندې کېږي دا زمکه چې د سر زر سپین زر د په ګیډه کې سړي دا بټول به هر طرح اولی او دا هغه زمانہ دا خلقو رغبتونه امیدونه به کم شي ټول خلقو په دا علم وي چې قیامت قریب دی را روان دی ځکه د عیسی علیه السلام نزول دا د قیامت د علامونه یو علامه ده قیامت د علامونه یو علامه د سوق مال قبلینا وی قیامت را روان دی او قیامت نږدې دی نو ذکر دی چې د نو مال نه قبلیا وایا صرف الفاظ کې فرق دی مقصد یو شی نه وایا نو دی وجنه سجده یوا دا به بهتري مینه دنیا او ما فی د دنیا او د هغه سيزونه چې په دنیا کې کم سيزونه دي
معنا دار خلق و رغبت چې کوم نه په مانځ کې بډیر شي او نور طاعات کې بډیر شي ځکه امیدونه به کم شي علم موجود په قرب قیامت باندې رغبت په دنیا کې کم شي ځکه حاجت دنیا ته نشته ده قاضی عیاض رحمه الله معنا دا چې اجر د مانده دا بهتر دی مصلی د پاره د صدقې د دنیا و ما فيها ټول دنیا صدقه دی وخت ورکه هغه نه دا مون بهتر دی د مال د خرج کولونه ولې ځکه دی وخت بخل به ختم شي او حاجت د خلکو نفقې ته په جهاد تدا به ختم شي سجدین مراد سجده بعینه مراد ده یا دا عبارت ده د ماندنه یعنی یو منځ کول د دنیا مافیهانه و بهتر وي خلکو ته سره ورکه سپین ورکه په شړق دی ولګي قیامت قریب را روان دی او چې دنو موږ په مال باندې زکو دولت باندې زکو دی وخت طاعت او عبادت او رب العالمین ته چې دنو ځان نږدې کا وایا قبل موته د دې حدیث نه معلومیږي ظاهرا چې مذهب د ابو هريره په آیات کې دا دی چې دا ضمیر د موته راځي د عیسی علیه صلوات و سلام ته قبل موته مخکې د مرګ د چانه د عیسی علیه صلوات و سلام نه نو معنا در و ما من نشتر یوتن د اهل کتاب نه یوتن چې داوی په زمانه د نزول د عیسی علیه السلام کې الا امنا مگر ایمان به وروړي په عیسی علیه صلوات و سلام باندې دې د بدا پته ولګيږي انه عبد الله و ابن امته دا مذهب د مفسرین وده او یو جماعت اکثر د مفسرین ویا دا ضمیر د يعود راجی د کتابی تھا معنا بداس شي ما من اهل الكتاب نشتري وتن اهل کتابنا په وخت چا کې د حضور د مرګ الا امنا مگر ایمان بروړي په وخت د معاینه د مرګ ایمان بروړي مخکې د خروج د روح د دینه فعیسی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې انه عبد الله و ابن امته ایمان براوړي خود دغه وخت ایمان ورته پیدا نه رسیا ځکه دا حضور د مرګ دی دا حالت د نزغ د روح چې کوم دی دا ودی دا حالت نو دا چې سوي دی کې نه قبليږي نه اسلام قبر دی قبول له نه کفر په دی وکه قبليږي نه بیع نه هبه نه عتق وغير ذالک ذکر قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قال انی تبت الان چې من ورته ریشي نو هغې نه بعد وایي چې دنو بیا صدقې کومه خیراتونه کومه توبه وباسي الله تبارک وتعالی ته نو معنا دلته کتابي چې دنو هغه تېنه مراد دی کتابي او سوګینا دا به ضمیر دا راجی د پیغمبر اسلام یؤمنن به ایمان بروړي نبی رسول الله قبل موته معنا در ضمیر راجی د ایمان بروړي په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې قبل موته مخکې د مرګ د کتابینا کتابی ته مر راغلی هغې نه مخکې به دا ایمان په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې چې دی نو دا راوړي ایمان بروړي په نبی علیه السلام باندې وایا ولا يتركن القلاص او خلب پریدي چې دنو قلاص جمع د قلوس دا او د هغه اوخانو ته ویل کېږي چې خزي اوخان یو ځواني وي هغې ته دا ویل کېږي معنا دا خلب بې رغبته شي د چانه د مال نه په ساتلو د مالونو کې د اوښو کې د کثرت د مال د وجنه قلت د اعمالو امیدونو د وجنه حاجت چې دنو دا نشته دی علم به موجود په قرب د قیامت باندې او قلاص ذکر کوي قلاص دا اشرف الاموال له لس میاشتنی بلار به ځوان بلار به اوخه دا ډیر اشرف او د عربو په نسبت باندې انفس الاموال په نسبت د عربو باندې دا دی دغه قران کریم کې موږ ذکر کوي و اذا العشار عطلت کله چې لس میاشتنی بلار به اوخه معطل پاتې شي معنا دا د خلک کوشش نه کوي اهتمام بنه کوي تساهل بکی اهل د دې اوخانو اهتمام بچی دین هغه دانه کوي هغې نه مخکې ستا غوا د ستا چلی دا من سلوا په تیاره خوري څه پته درته لګېږي غوی ساتلې ټول کال لنګوال ته نږدې ده اوښه نږدې ده میخه نږدې ده نو هغه راځي څومره خوشحالی نو تا ته وایي چې نو دغه دی غوا لنګېږي ورګه به دروړم پی به دروړم استادي نو دې وجې نه دعاګانې کوه چې هغه لنګه شي او ډېر خوشحالۍ طبیعت یې برابري چې لنګه شي او اصلي لسخۍ راوړي بیا په جامو کې نه ځایږي او ته ورته هسې خبرې کوه اسې اس بي سبه خاندي طبیعت یې برابري بیا لس میاشتنۍ بلار به اوښه او دغه زمانه کې نو د دې اهتمام به څوک نه کوي
قاضی عیاض رحمه الله به معنا کوي معنا دا د چې دنو څوک به طلب د زکات د دین کوي چې زکات ورکه لس میاشتې بلار به خو زکات کې ورکوه څوک به قبلینا څوک به څه کوي نو دا قبلینا دا معنا ته نه مراد ده څوک به ولید عون المال خلق ته دعوت ورکول کی مال ته مال بسو قبلینا ولید کثرت د مال د وجنا امیدون لن شو قرب قیامت باندې علم راغې رغبت د خلق به علم توی د اعمال توی طاعات عبادت توی په سبب د قرب د قیامت د وجنا قیامت د نزدېکت د وجنا وایا نو دی وجنا لال وشي شحنا عداوتونه به ختم شي عداوتونه به ختم شي وتباعد هغه تباعد یو سبل سره بعض به ختم شي بعض به ختم شي نو فلا يسعى عليها سوق به طلب د زکات نه کی سوق به اهتمام نه کی تساهل چشم پوشی وکي عداوتونه ختم بعض چې کم دی چې دا سبب د عداوت دی دا به ختم شي وتحاسد تحاسد چې دا باعث په تباعد باندې دی یو سره بعض ولې کې ځکه یو بل سره حسد کوي او دغه بعض نه به څه پیدا کیږي دینه شحنا عداوت او دشمنی پیدا کیږي دا به ختم شي ولا يدعون الى المال خلق تبع دعوت مال تور کول کیږي را شواخله فلا يقبله احد سوق بدا مال قبلنا خبر دی وکړه وایا چې نازل شي پتا چې ابن مریم و امامکم منکم او امام چې جن استاد نووي و امامکم منکم یو معنا دادا یعنی حکم به قران کریم باندې کوي انجیل باندې کوي علامه ابن تیمیه معنا دادا امامکم منکم دا شریعت محمدی دا به متصل وی تر ورځ قیامت پورې امام چې دنو دا بستاسو نووي ستاسو شریعت ستاسو دین به باقی پاتې وي طیبی رحمه الله معنا کوي یا امکم عیسی حال کونه فی دینکم امام بستاسو نوی امامت به عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کوي حال کون دې کې عیسی علیہ السلام بستاسو په دین باندې وي د نبی علیہ السلام په دین باندې وي دا سدې لکه د نبی علیہ السلام یو امتی چې دین واغه امامت کوي نو ځکه امامکم منکم وایا كيف انتم څنګه به حال تاسو مال تاسو اذا نزل کله چې نازل شي ابن مریم فیکم بتاسو کې فامکم ناغتا سو امامت کوي څنګه حال وي دا خو د خوشحالي خبره ده چې پیغمبر یو جلیل قدر پیغمبر راضی را کو دیږي اخر زمانہ کې د نبی رسول الله امتی ګرځيږي شرافت فضیلت د نبی صلی الله علیه وسلم امت ته وایا فأمكم نمانا على حسب شریعتكم فأمكم منكم اغا استاسو نچ دینو امامت کوي على حسب شریعتكم استاسو په شریعت باندې بچ دینو چلیږي استاسو په شریعت باندې وایا فأمكم بكتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم معنا استاسو شریعت استاسو دین بچی دین هغه چلیا قسکی به کتاب در رب سنت دین معنا استاسو شریعت بروانی قیامت پورې وایا لا تزال طائفة همیشه وي طائفه من امتي د امت زمانہ يقاتلون على الحق دی بجګړه کې په حق باندې ظاهرین غالبین الى يوم القيامه الى قرب يوم القيامه غالبي دلته طائفین مراد ده لا تزال طائفه یو طائفه وي مراد ده چې دین باندې به عمل والا دا یو طائفه وي په دین باندې به عمل کوي خوادات برابر خبره ده چې هغه متفرق یو که مجتمع خوار یو که یو دی جمعی خو په دین باندې به عمل کیا نو دا خلب لګیاوي په مختلف شعبو کې بلګیاوي په مختلف شعبو کې په دین باندې عمل کیا دا خلب داسي مختلف شعبو خلبوي
علماء بوي مجاهدین بوي مبلغین بوي مفسرین بوي د دین ما سوا نور خلب فرقی بوي متفرقه لیکن هغه په دین باندې سکی عمل کوي کون کی او غالب ای تر ورځ د قیامت پورې یو طائفه بدی په دین باندې عمل کوي نور خلک دین باندې عمل کولو ته چې نور ابلی اگر کده دي شکلونه چې دنو دا مختلف دي خو مقصد د ټولو چې دنو هغه یو دی مقصد یو دی خو شعبه او خلک کوم دي دا متفرق او مختلف دي فيقول اميرهم هو امیر د مسلمانانو مهدی موعود علیہ السلام صلی لنا منذ کمنگ د پارا فیقول عیسی علیہ السلام وی لا زمنکما صلی لنا منذ کمنگ د پارا یعنی فی صلاتنا امامتو کا زمن پماند کی ذکا اولا بالامامت هو الافضل دے تو جلیل القدر پیغمبر امامتو کا فیقول اللہ عیسی علیہ السلام وی لا اسیر اماما ز امام نگر دے گما ستاس د پارا ذکا سوک توهم منکی چې زتا سه امامت در کوما اغي بداوی چې عیسی علیہ السلام امام شو د نبی علیہ السلام دین منسوخ شو عیسی علیہ السلام امام شو او پیغمبر اسلام دین منسوخ امامتین کوم ان بعضکم علی بعض بعض ساسن بعض باندې عمراء او دا عمراوی امارت دینی بم کوي امارت دنیاوی بعض تاسو نه بعض باندې امارت دینی به امارت دنیاوی دا دواړه وستاسو امیران وی تاسو په بعض تکرمت الله اکراما منه سبحانه وتعالى لهذه الجماعه المكرمه دلا تبارک وتعالى دی جماعت د نبی علیہ السلام امت ته اعزاز ور کړی دی تکرمت الله هذه الامه الله اکرام اعزاز د امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی نو دی وجنه تکرمتن عیسی علیہ السلام افضل دی د دین دا نه لازمیږي چې بطلان د اقتدا بغیره چې بل چا سے اقتدا باطل ده نه بل چا سے اقتدا چې نو دا کیږي دلات بعد استاسو نه بعض عمرا دی امارت دینی بم کوي او دارنګ دنیوي بم کوي دنیاوی اموراتو کې دا مقتدیان پیشواوی په دینی اموراتو کې بدی مقتدیانو پیشوا به نو دی وجنا د قیامت د علامونه د علامه ده چې عیسی علیہ السلام به قریب قیامت ترا کو دیږي دا برازي قیامت درې قسم علامې دي بعض علامه د قیامت چې کوم دی بعید دي دویم د قیامت علامه متوسطه دي دریم د قیامت علامه قریب دي بعض علامه داسې دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د قیامت په مابین کې لری علامه دي بعید دي بعض متوسط دي بعض قریب دي بعید علامه هغه دي چې فاصله د دی او د قیامت په مابین کې فاصله زیاته وي فاصله ډیره وي هغه علامه څه شه ده بعثت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قیامت علامه ده ذکر نبی علیہ السلام د آخري پیغمبر زمانه بل پیغمبر چې جنو دا نه را دي چا سوچي د نبوت او پیغمبري دعوه وکي نو فهو کافر نه کافر دی کافر به توري لند کې او سرمته نه کاټ کې نور به ورته سنوي هغه سر به دقه سکار کې بل پیغمبر راتون کې نشتا دویم چې کوم دی علامه هغه شق القمر دی دریم بعید علامه وصال د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سلورم بعید علامه فتح د بیت المقدس دا بیت الله فتح کېدل دي جنگ صفین دی او اور د حجاز دی وغیره دا علامه په هغه وخت کې موجود وي دا د قیامت بعید علامه دي متوسط علامه هغه دی دور کې ظاهريږي او رو زیاتېږي متوسط علامه دا دي چې دې دور کې ظاهريږي او رو چې دنو زیاتېږي یو علامه دادا چې دین باندې منګول لګولو په دین باندې دل داس دي قل قابض علی الجمره لکسکر وټه پلاس کې نیولا دا علامه موجوده ده هاو سوچ مسلمان وی کلمه خو هر سو وی سوګ سست وی او سوګ لګ مضبوطه ویا څنګه وی مضبوطه وی کله کې وی او مضبوطه ویا نو دی وجنا هغه سړی په مقدس مکه باندې دې نشته دی هغه په غرو کې وي پر غو کې وي هغه باندې بخل نمونه لګي ودا سخدریز مسلمان دی ز سخدریز مسلمان ما ته سخدریز د وسو دلې کافر نو دی وجنه ز په اسلام کې سخدریز ما سخدریز مسلمان دی ته چې په اسلامي اصول او قوانینو باندې عمل کیا
دې ته ویل کېږي دا بعضې خلک په دې خوشحاله شي یو ګور امریکایان د هغې ملګري د لګان خرکوسان او موږ ته چې دی نو وایي دا سخت دریځ مسلمان نه دی معنا دا ده چې ستا مسلماني دونه کمزورې ده که یو 10 روپۍ ډالر راواخلي او ستا د هغه کې داسې درکړي نو ته اسلام پرېښودو ته تیار یې ستا اسلام دومره کمزوری دی سخت دریځ دا ده چې اسلام باندې مضبوط و کلک ولاړ دی هغې باندې نمونه ږدي دا دهشتګرد دی دا دی هغه مجاهدینو ته چې کافر خلاف جنګېږي کافران ترې نه سر ټکي اسلامي نظام لپاره جنګېږي هغه خلک چې دی نو هغې په غم کې اخته کړي وي د چا په واسطه د مسلمانانو د لګانو واسطه باندې په یو ملک دنیا په یو وطن کې هغې دپاره ځای نه میلاویږي ځای چې دی نو نشته او کافر ته په هر ځای کې په هر وطن کې ځای میلاویږي که مسلمانانو سره د دشمنی ولاړ شه کافر ځای درکوي که کافر سره د دشمنی وخو مسلمانانو ملک ستا ته ځای نه میلاویږي دا د قیامت علامه ده دویمه علامه دا د لیډران مشران به فاسقان فاجران رزیلان بیکاره خلک وي نو هغې پسې به خل روان وي منډې به وهي د هغې پسې به اقتدا کوي دا به نه ګوري دا فاسق دی که فاجر دی دا دله دی که دوس دی خو هر چا پسې منډې وهو زنده‌باد نارې به وهي دا د قیامت علامو نه یو علامه ده درېیمه علامه دا ده دنیا کې چې دی نو پولیس او فوج دا به ډېرېږي زیاتېږي خو امن به خرابېږي دا به ډېرېږي امن به خرابېږي او امن به چې دی نو نه راځي د کلي په سر کې به هم تاڼۍ آخر کې به هم تاڼۍ میانځ کې به غلا کېږي د تاڼۍ په خوا ته به غلا کېږي 2.5 ساعته وروسته به پولیس راځي پوهېږي او د تلیفون وکړي چې زه خو ورسېدلم هغه ته اسلام باد ته ورسېدلم هغه وایي صحیح ده موږ به اوس اوځو لاړ شو تا پسې چې لاړ شي درز هو دا څه شو کومه چې لاړ ولې هم خبر نه راکوله هلته موبایلونه مثال بند وي دروازې وهه ویسې بوده دی راوځي نه پرېږده چې سړی ځان دې ته ځان ورسي څومره چې پولیس زیاتېږي نو امن به خرابېږي دا د قیامت علامه ده څلورمه قیامت علامه دا ده د ښځې حکومت به وي ښځه به وزیر اعظم وي صدر به وي وزیر دفاع به وي وزیر خارجه به وي نو دی وجنا د هغې خبره چې ښځه تا ته خبرې وکړي څوک به داسې وي چې د ښځې خبر نه مني داسې څوک شته نه مني چې سرسنت یې برابر کړي یوه پښه په بل اړولي مخامخ درته ناستې پر دغاښې ملندې ښکارېږي ته به د هغې خبره منې که نه منې خامخا به منې ښځو حکومتونه به راشي نو خلبه د ښځو حکومتونه هغه چې دی نو راځي همدارنګه پنځمه علامه داره تجارت به منتشر شي تجارتونه به چې دی نو ډېر خواره شي هر سړی به تجارت کې دا به جوړ شي شپږمه علامه داره ناپتول کې به خلک کموالی کوي حل به کمی کپړه بازار کې وهله 5 غزه کور ته راوړه چې دی نو ګزې که 4 غزه به وي همدارنګه په تول کې به خلک کموالی کوي دړۍ شی راوړه هغه به چې دی نو پخه دړۍ 4 کیلو وي ومه کثرت د قتل دی مرګونه به ډېر شي اکسیډنټ دی الله چې زړې ودرېدله هله ویشتل قتلونه یو بل به ولي دښمنیانې مرګونه به ډېر زیات شي اتمه علامه داره ملا صاحب چې د ښځې تابعداري به چې دی نو هغه ډېره دي والدینو نافرماني به کوي چې ښځه وایي خاوند ته ودرېږه ولاړ دی وی سمله وی مور ته دې کندلې وکړه کوي پلار دې کور نه وشړه شړي خو ښځې د خوله نه وتلی نه شي وی کور مې د ښځې مهر د ښځې پټې د ښځې دکان د ښځې زه د ښځې نو د وجې نه نور چې څه پاتې شو هېڅ شی نه شوه نو دی وجه نه ټولو ښځې پسې ځان تړلی دی نو ښځه چې ورته اسمان شین دی خاوند یې شین دی او ورېځ دی نو خاوند یې ورېځ دی مور پلار تابعداري نه کوي خبر به نه مني او د ښځې خبر به چې دی نو دا مني او بل قریب علامه داره سود به چې دی نو زیات شي سود به زیات شي سود هر سړی به د سود کاروبار کوي د سود ته به خل حلال نه ویه لسمه علامه دا ده د سندرو آلات او اسباب چې دی نو دا به ډېر زیات شي هر سړی په سره به د سندرو اسباب زیات شي پخوا به یو علاقې کلي ته یو سړی راتله یو ډم به راتله یو ډم او بدکاره ښځه به راتلله رزیل ترین خلي جړاګان ورته وي هغه به راتلله ګډېدله به اوس د هر سړي په جب کې ډم دی د هر سړي په جب کې جړا دی د هر سړي په جب کې مغې جړاګان درته میلاویږي په موبایل کې هغه ښځې هم درته میلاویږي هلته به سراویلو موبایل کې درته میلاویږي سراویل یې نشته دی هلته خو به خلکو د شرم د وجې نه سراویلو ګډېدله دلته به سراویله درته ګډېږي اسباب آلات د سندرو به چې دی نو دا زیات شي حتی چې کوم دی په کلي کې به ویلې پلانې سړی تللی پلانې سپین ږیری تللی و هر سړی ملا طالب عام و خاص د سندرو اسباب وسایل ټول په جب کې موجود دي
او همدارنګه زنا به زیاته شي ځکه دا موبایل په خپله د زناکارۍ یو اډه ده ځکه زنا دې سره زیاتېږي روابط چې دی نو دا قایمېږي پخوا به یو زړه بوډۍ خلکو به ویلې فلاني کلي کې یو بوډۍ ښځه د ډېره رزیله ده هغه کورونو کې ګرځي زنانه تیاروي او هلکانې پیدا کړي دواړه سره یو ځای کوي پیسې پې باندې اخلي او اوس چې دی نو هغوی ته ضرورت نشته دی واسطه د مین نه لاړه د موبایل په واسطه باندې ډایرکټ رابطه کوه ډایرکټ څه کوه رابطه کوه حتی تر دې حد پورې خل وی چې دی نو دا قصې کوي هغه یو بل ته ځان بربنډ کړي یو بل ته څیزونه هم ښکاره کوي چې څنګه دی ترتیب څنګه دی دا ترتیبونه هم ټول ورته یو بل ته ښکاره کوي او برابروي دې حده پورې خبرې رسېدلې دي او بل علامه دا ده ناګهانه اچانک مرګونه به چې نو دا زیات شي اچانک مرګونه به چې نو دا راشي سړی به روانې بازار ته هله مړ شو اټ پیل شو هله فلانې مړ شو هله داسې وشو هله په مانځه ولاړ وغورځېده روټۍ خوړله چې دی نو چپه شو پټي ته روان و هلته مړ پروت وي دا بعید علامات دي متوسط علامات دي د دې نم چې دی نو دا ډېر دي د دې نم زیات دي او قیامت قریب علامات د دې آغاز چې کېږي د ظهور د مهدي علیه صلات وسلام نه کېږي مهدي علیه صلات وسلام به چې دی نو دا راشي هغې نه بعد بیا د مهدي علیه صلات وسلام د زمانه کې خروج د دجال به راشي دجال وروسته را روان دی دا یو بدترینه فتنه ده دجال به ښکاره شي هغې نه وروسته بیا به دویم نزول د عیسی علیه صلات وسلام وشي عیسی علیه السلام د سحر په وخت کې دا به راکوزېږي او په مسجد دمشق چې دی نو په علاقه کې هغه سپینې منارې باندې به راکوز شي د مانځه نه وروسته سحر مونږ به وکړي نو هغې نه بعد به قیادت د لښکر اسلامي کوي چې عیسی علیه السلام راکوز شي حدیث کې داسې راځي چې دا دجال به داسې ولی کېږي لکه مالګه چې اوبو کې ولی کېږي هغه پوهېږي عیسی علیه السلام به ما وجني بیا به عیسی علیه السلام دجال پسې ګرځي بیا د لټینګ شه در پسې راغلمه نو دا به لټۍ دا به په باب اللط کې چې اوس د اسرائیلو کوم ایرفورټ دی په بیت المقدس کې په باب اللط کې به مندي کې دا به چې دی نو مردار کې چې دا مردار کو هغې نه به اسلامي حکومت وي اسلامي نظام به وي دا به روان وي برکات به وي برکتونه به وي د هغې نه وروسته آهسته آهسته فسق و فجور به شروع شي فسق و فجور به شروع شي طلوع د شمس د مغرب نه به وشي مغرب نه به بر راوخېږي د دروازې د توبې به بنده شي د دې نه بعد چې دی نو ایمان دا نه قبلېږي بیا یوه ورځ وروسته دابت الارض به راوځي دابت الارض آخري علامه د علامو د قیامت نه ده چې دابت الارض راووتله بیا به رب العالمین د یمن طرف نه یو لطیف هوا د یمن طرف ته راوګرځوي چې مسلمان باندې لګېږي هغې نه به په اسانه باندې روح چې دی نو دا وځي دا به ریش هغې نه وروسته مخ د ځمکې نه مسلمانان به لرې شي هغې نه بعد قیامت به په بدترینو شریر خلکو باندې مخ د ځمکه ټول کافرانې په بدترینو شریر خلکو باندې به قیامت چې دی نو دا قایمولی شي بدترین شریر خلکو باندې هغې باندې به قیامت چې دی نو دا قایمېږي ځکه پیغمبر اسلام وایي قیامت تر هغه وخت پورې شي نشي قایمېدلی تر څو چې په مخ د ځمکه باندې الله الله ویونکی پاتې دی وخت کې به شریر خلک ټول پاتې په مخ د ځمکه باندې یو سړی هم الله الله ویلو والا پاتې نه وي په دې خلکو باندې به قیامت قایمولی شي اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم